أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ننني درس के إن شاء الله العزيز सूरत तौबा पारा नंबर 10 रुको नंबर 3 आयत नंबर 16 17 18 درې آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. اوس ام حسبتم ان تترکوا دیر مخکې چې نو هغه د کافرو سره د هغوی چې نو هغه د جهاد ترغیب ورکړی شولو او اوس دې آیات کې چې نو هغه دا ذکر کېږي چې د دې جهاد دویم مقصود هغه دا ولو چې الله جل جلاله تاسو هم سره نو هغه امتحان وکړي. آیا تاسو صرف په دې خبره باندې چې ایمان مراوړلو او بیا نور به الله جل جلاله تاسو سره امتحان او دا بنه کوي نو داسې نشي کېدلی. څوک چې هم اعلی مقام اعلی درجې ته رسېدلی دي نو د هغوی باندې الله جل جلاله چې دی نو هغه څه نه څه امتحان کړی دی. بیا د دغه امتحان نه وروستو کله چې د هغوی په خپل دغه امتحان کې کامیاب شوي دي یو الله رب العزت مخې ته بولی دي او څوک چې ناکامه شول نو هغه شاته پاتې شوي دي. نو ځکه الله رب العزت وایي د دې جهاد دویمه وجه دا وه چې تاسو چې نو الله پاک وپېژنئ ظاهر مو کې نو الله ته خو هر څه چې نو هغه معلوم ولو خو چې نورو خلکو ته هم ستاسو اظهار چې نو هغه وشي. هغه کسان الذین جاهدوا منکم چې د هغوی ستاسو نه چې نو هغه جهاد کوي. اوس جهاد نو اعلی کلمت الله دپاره چې کوم محنت کولی شي دې ته ویلی کېږي جهاد. بیا په دې کې چې نو هغه ذخیرة الجنان تفسیر ذخیرة الجنان کې لیکلي چې د ټولو نه لوی جهاد هغه د قرآن چې نو هغه تعلیم دی. قرآن زده کول بل د نو هغه ښودل. دلیل کې چې نو هغه د سورة فرقان آیات نمبر 52 چې نو هغه پیش کړی دی. الله جل جلاله فرمان دی وجاهدهم به جهادا کبیرا. نو هغوی د قرآن تعلیم باندې الله جل جلاله دې ته ویلی دی جهاد کبیرو. بیا هغوی چې دویم نمبر باندې چې نو هغه جهاد بالسیف دی. دریم باندې بیا چې نو جهاد بالمال دی. بیا جهاد باللسان دی. بیا جهاد بالقلم دی. نو دا ټول چې نو هغه د جهاد هغه قسمونه دي. دغه شانتي چې نو هغه کتلی شي تبلیغ دی. نو یو تبلیغ چې نو هغه دا دی چې سړی چې نو هغه کوم مروجه طریقه ده پای باندې چې نو هغه څه وخت ولګوي دغه کوي. یو چې نو هغه دا دی د خلکو اصلاح کولو. اوس دغه اصلاح دې لپاره وتل هم کېدی شي او دا چې نو هغه دننه هم کېدی شي. خو اوس مصیبت دا دی چې د بعضو شیزونو چې نو هغه مونږ هغه محچې نو مفهومونه بالکل مختصر کړي احاطې ته مو راویستي دي. اوس د جهاد فی سبیل الله نور څومره قسمونه دي اوس د هغې اکثر خلک وایي نه دا نشته. څوک چې نو هغه جهاد کوي چې د هغوی تبلیغ نشته. څوک چې تبلیغ کوي چې هغوی جهاد نشته. څوک چې درس و تدریس کوي چې هغوی دا نشته. الان کې دا ټول د دین شعبې دي. دا حق او سچ دی قتل دی ته غواړي چې الی کلمت الله په کم طریقه کېږي. ځکه ټولو مقصود صرف دا دی چې د الله دین چې دی نو هغه غالب شي. اوس د دې کې چې ټول یو شانتي دي. حضرت شیخ صاحب چې نو هغه رحمه الله هغه خپل واقعي ذکر کړل. وایي ما سره دلته چې نو نصرت العلوم کې یو مشر بابا چې نو هغه را سره کېناستلو ما به درس ورکولو. نو په هغې کې موږ دا وضاحت وکړو چې دا ټول د جهاد کې راځي دا ټول تبلیغ کې راځي دې باندې مال لګول دا ټول دغه دی دا دغه اقسام دي. نو ما سره هغه بابا راته رانږدې شو ما ته یې چې مولانا ډېر لوی سړی خو صرف دغه ده چې د دین کار پکې نه کېنو
नहीं मारते जी बाबा जी संग दिन करना कम नहीं माते जी क्या आपने अभी तक चिल्ला दिया है और पूरी वो चिल्ला देने लगे गोरी हाथों चिल्ला आगे दाके मैं चीज़ बच लाड़ शंद दा बस हो गई जी दा बखुदाई वे अल्लाह इनको पढ़ाएगा मोर दे जो बाज़ कारून अल्लाह डायरेक्ट न कही नो बहरल मफहूम दादे अल्लाह ज़ाहिर शी नो दे तो गोरा ची दगा सकेगी और ब्या पदक़े के अखपल मुआविनत शामिल का कागद माल पे एतबार सरे कागद कौल पे एतबार सरे कागद फेल पे एतबार सरे ख़तरनाक शिस सरे दे मुखालिफत कवालो दगने दे अल्लाह मंगो साथी नो दे सोरा हम द दिन चने आगे कारू न कीगी आगे चने आगे सकल ताउन कवालो पहर शोबा की जेगी सुमरा दी हम केगी नो दागे दा पर मुन खैर ख्वाई चने आगो को नो जका अल्लाह बला ज़ैर कड़ी दा कसान जाहदु मिनकुम वलम यत्तखिज़ु मिन दुनिल्लाहि व रसूलिही और दगा शांति आगे कसान च दागोई ननिसी दा अल्लाह न मा सिवा दागा दा रसूल न वलल मुमिनीन और दा मुमिनान न मा सिवा वलीजा सोक राजदार सोक चने आगर राजदार उस द खल्क मुसलमानान और राजदार दोस्त दा बचने आगर द मुसलमान हम मुसलमान भी काफिर द मुसलमान चने आगर दोस्त नशी के दले वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून अल्लाह रब्बुल इज्जत चने आगर खबरदार दस्ता से पामलनो पर कम ये सरा अमल कोई न दे अल्लाह ता पदरा न दे वजन वेले केंगे इखलास चने आगर पामल की पैदा के वली ज़के दे अमलनो टोल चने आगर मेयार द टोलो चने आगास दारोमदार आगे पे इखलास माने दे और इखलास ताल्लुक द जड़ सरे और पर माने अल्लाह आलिम दे नज़क इखलास चने आगे मतलूबी गालिबन माख क्यों मंगा सो करते वेलो बांडे चे सहाबी आगरानो अल्लाह रसूल जैनो अचत आवाज बाने वे या रसूल अल्लाह मल ईमानो एदा अल्लाह रसूल ईमान चने आगे सत वेले कीगी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम दागा अगर तरज़को अल्लाह पैगंबर वत पहुंचत आवाज वेलो अल इखलास ईमान चने आगे दे इखलास नम दे सच हम के नो सिर्फ और सिर्फ महज द अल्लाह रजा चने आगे बकी शर्त के देना मा सेवा चने आगे यो खबर हम न ज़क अल्लाह वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून मा कान लिल मुशरिकीन अन यामरु मसाजिद अल्लाह शाहिदीन अला अनफुसिहिम उस दिन के आगा निदेशान मुज़िल मुतालिक आगे लिखले दी तफसीर आगा खाजिन किम निकले नूर किम निकले दी चीकल बदर कितने औ या तना काफिरान सरदारान चने आगा केच फलो नो ब्या बहुत मुसलमानान दागुए द कुफर आर वर कोलो द पार द नी जुदी द खपल कुफर न तौबा उबासियो दिन इस्लाम चने आगा कबूल की हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तरा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चिपाए कि ला ईमानी पाक वक़्त न रोड़े हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चने आगले पे गौर वर्को ये गौर तु चने आगा द कशांते उगोर वस कैद की रागले तो द दीन इस्लाम खिलाफे तो द अल्लाह खिलाफे तो द अखपल उरारच ने मोहम्मद रसूलुल्लाह खिलाफ रावतले दाऊ दाऊ दा दागुई ते दागुई ने खबर कोले द पार द दी चुदी द अखपल कुफर शिरक ने चने आगा तौबा उबासी जी कले वर्त आगा कोलो नो अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दागा खुदा उरीरुन वालो और तरा आसिम चने आकारीगी आगा वर्ते जमड़ा जमंग सिर्फ चने आगा बदई याद होय और जमंग चिरा तुम रखा कारो ना कहो न आगा न याद होय सखा कारो ना कहो गोरा मंग चने आगा जमात जोड़ो मंग चने आगा द जमात द अब तामीर सरा सरा मंग चने आगा हाजियानुल्लाह उबवर को मंग जी कम वगी दागुई बान चने आगा खुराक को मंग कैदियान चने आगा आज़ादो मंग पाखपस की जैन सिला रहमी का पाखपल कुर के लिए अलाक़बान चने आगा पातियो अल्लाह जल्ल जलालुहु दागुई पर जवाब की दा आयत न रावलेगन मा कान लिल मुशरिकीन अन यामरु मसाजिद अल्लाह मुशरिकानो द पार चने आगा दा मुनासिब न दा दागुई हक दे न च दागुई जमात न आबाद की जमात आबाद अवल दा खुदा मोमिन सड़ चने आगा कार दे बेदलती दा मसला याद साथ ही जमात तामीर चने आगा पसो किस्म दे न यौ तामीर द जमात आगा दाने ची सड़े चने आगा जमात द देवाल पे एतबार सरा द पर्श दे पे एतबार सरा यानी द आबादी पे एतबार सरा तामीर कई नो बदे कि द काफिर पैसे चने आगम लगोले शी खुशर्त वाला दाने ची आगा पर नाजेज हराम सरी हराम तरीक़ा माने नहीं या सबा द पारा आगा ब्या मुसलमानान द पदे बाने पेगोर चने आगा नवर गई नो द काफिर द पैसे चने आगा पदे की लगे दले शी पागा जोड़वाले शी इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह निजे आगा दक्का जोड़ोले सिपाही की तामीर दा के देशी मुसलमान चे हम जोड़ई महज द अल्लाह द रजा द पारा बे जोड़ई रिया के जेन आगा देखलावा दा बनई द्वयम चने आगा जमात प आमाल सरा आबाद वल्दी नो असल दाने जे सड़े जमात चने आगा प आमाल सरा बात की दे के अमाल कई
قرآن چې نو هغه درس به کوي، احادیثو درس به کوي، دغه شانتي نو هغه نفلونه به کوي، ذکر به کوي، دین چې څومره کارونه دي سوره شوبې دي هغه به کوي. اصل تعمیر چې نو هغه د جماعت دا دی. دریم د الله تعالی چې نو هغه ذکر او یاد پکې کیږي، نو دې ته ویل کېږي د جماعت چې نو هغه آبادولو. بیا د دې سره چې نور هم تفسیر چې نو هغه مظهر کې دا سره هم لیکلي دي، جماعت کې چې نو هغه څوک څه کوي، د مخلوق نه سوالونه کوي، نو دا هم د جماعت تعمیر دی چې دی منشي. خدا خبره ګوره ما برحق پر ته چې نو هغه کړی دا د دې دا مقصد نه دی چې سره عام چې نو هغه مسلمان ورټل شي. ځکه مخکې نو هغه سو پیری چې نو هغه تیر شي ولو د مسلمان بے عزتی دا بدترین سود دی. مسلمان بے عزتی دا بدترین سود دی. الله پیغمبر فرمایي څوک چې څوک مسلمان رسوا کوي الله به دې په کور دننه باندې چې نو هغه رسوا کوي. نو دغه چې نو هغه ځان ساتل مسلې چې نو هغه وشي. بهرحال د هغې متعلق مخکې مونږ ویلو دلته چې نو هغه ولیکلی شي، خو که بیا هم داسې کېږي نو د خلکو په مخ کې یا علی الاعلان چې نو د هغه بې عزتي دا نه ده پکارو. خو دی چې نو هغه تعمیر کې یو دام دی چې جماعت کې غواړي مه صرف د یو الله نه به غواړي بل چا نه. على انفسهم بالکفر، ځکه دوی په خپل ځانونو باندې د کفر چې نو هغه ګواهي کوي. اولئک حبطت اعمالهم، دې خلکو خپل عملونه ضایع کړل. وفي النار هم خالدون، او د جماعت کې همیشه د پاره. نو د جماعت د آبادی چې نو هغه د نفي پیلو ذکر کړه، وس چې نو هغه څه کوي اثبات پیلو چې نو هغه ذکر کوي. انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر، جماعت به څوک آبادی؟ هغه څوک چې په الله باندې په ورځ آخر باندې چې نو هغه ایمان لري. نو چې کله الله وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې خود به خود رالو. ځکه چې د الله باندې ایمان راوړل دا بغیر چې نو هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه د ایمان نه بغیر چې نو هغه کېږي نه. سو پورې چې نو سړی په الله پر رسول ایمان نه راوړي، په الله باندې آی پورې ایمان نشي راوړلی. واقام الصلاه، او منسنو هغه قیمه، وآتوا الزکاه، زکات نو هغه ورکوي. ولم یخشى الا الله، او د نه کې سوا د یو الله نه. البته چې نو د هغې سره بعضې شیزونه چې نو هغه طبعي باغې نه یره چې نو هغه که څوک کوي دا نه د نبوت خلاف دی، نه د ولایت خلاف دی، او نه چې نو هغه د علم خلاف دی. لکه مثال په طور کې سپی دی، شرمخ دی، مار دی، لړم دی. نو که دې ځای نه چې نو هغه سړی طبي طور باندې یریږي نو په دغه یره دا د دې شیزونو چې نو هغه مخالفت نه ده. حقیقي یره دا به د برړه کې صرف چې نو هغه د الله وي، د الله نه ما سوا به د بل چا نه. فعصا اولئک ان یکونوا من المهتدین، نو الله رب العزت وایي چا کې چې دا صفات رالل الله دې مونږ کې راولي، نو دا کسان چې نو هغه نږدې ده چې دوی چې نو هغه سمه لار ومومي، دوی په سمه لار چې نو هغه روان شي. الله دې مونږ ته دغه هدایت کامله نصیب کړي. ام حسبتم، آیا گمان کوي تاسو ان تترکو چې تاسو به پرې ښودلی شئ. ولما یعلم الله، په دې حال او لا نه به معلوم کړي، نه به ظاهر کړي الله پاک الذین کسان جاهدوا چې جهاد یې وکړو منکم له تاسو نه. ولم یتخذوا من دون الله، او دوی نه یې نیولي نه یې جوړ کړي د الله نه ما سوا ولا رسوله، او نه د هغه د رسول نه، ولا المؤمنین، او نه د مؤمنانو نه علاوه ولیجا څوک دوست راز دار. والله الله پاک خبیر نو هغه خبردار دی بما پاک ستعملون چې تاسو یې کوئ. ما کان للمشرکین، نه دی حق د مشرکانو ده ان یعمروا مساجد الله چې دوی آباد کې جماعتونه د الله تعالی، کورونه د الله تعالی، شاهدین علی انفسهم بالکفر چې گواهی ورکوي په خپل ځانونو باندې د کفر. اولئک حبطت اعمالهم، هم دا خلک دي چې ضایع شول د دوی عملونه. وفي النار هم خالدون، او دو په دوزخ کې همیشه اوسیږي. انما یعمر مساجد الله، بېشک آبادی جماعتونه د الله کورونه من هغه څوک امنه چې ایمان راوړی بالله په الله باندې، والیوم الاخر، او په ورځ د آخرت باندې، واقام الصلاه، او قایم کړلو لمونځ، وآت الزکاه، او ورکړلو زکات، ولم یخشى، او نه یریږي الا الله مگر د الله نه. فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین، پس امید دی چې دغه خلکو شي به دوی چې نو سمه لار موندونکي په سمه لار.